بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى پاک بیانوا نم در خپل الاعلى چوچد الذي اغزاد دے خلقا چ مخلوق پیدا کړی دے فسوا نو برابر کړی دے والذي او اغزاد دے قدرا چ اندازې کړی دا فهدا نو به مخلوق ته هدایت کړی دے والذي او اغزاد دے قدرا چ اندازې کړی دے مخلوق لرا فهدا نو هدایت بیا ورته کړی دے والذي او اغزاد دے اخرج المرعى چ راستری دے غیا د پار د سریدو فجعله نغرزول دا غسان خشاک احواتور سنقرئك زرد جوبل لمونغا دا قرآن پتا باندې فلا تنسان نبه رویت دلرا الا مگر ما شاء الله اغچ الله غواړي ان هغه بدر نه کی الله انه يعلم الجار عند الله چې دې پوهه په ښکار باندې وما باسبانی يخفى چې پټ دی ونيسرك او اسانه مونږ تعالی اليسرا غلا د ثاني فذكر نصيحت نصيحت کوا بیان کوا ان نفعت الذکر کچرتا فائدہ ور کول نصيحت فذكر بیان کوا ان نفعت الذکر کچرتا فائدہ ور کولا بیان ول د نصيحت کوا سيذكروا زرد چې نصيحت بواخلي من اغسوب يخشى چې رکی ويتجنب هل اشقى پډر بشي دلینا هل اشقى د بدبخت انسانان الذي اغا يصل النار چې داخليږي به اورتا الكبرى اغلي اورتا ثم بیا لا يموت لممري فيها باغيكي ولا يحيى انه لو جند پات کیږي باغ جن فید منصرا قد افلح يقينا كامياب دي من ارسل تزكى جزان پاکو وذكر او یاد کو اسم ربه نندر قل فصلى نمنزو کو بل تؤثرون الحياه الدنيا بل تاسو غره کوي جن دنیا والآخرة او آخرت خير غرد وابقى او همشره ان هذا يقينا دا بيان في الصحف الاولى خامخا كتابنا مكنو جو صحف ابراهيم كتابنا ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام کی